دا سیټونه کوم سیاسي چارواکي دغه خرڅ کړي دي. څه کوي یا کوي لیکن دو حق خو ما وایي که نه. ایم ایس صاحب بچه برتی کیږي دا غریبان نه کیږي دا ویلې ایم ان صاحب ته هغه هسپتال کې ولاړ د لغونې موږ سره رابطه کوي چې ډېره خبره ده او کنه اوچت نه سوال جواب راواله نه روډ ته غواړم نه ترزوي ته غواړم نه ماما ته غواړم او دا الله شاهد ده او ګواه ده چې د کسان پېژنم نه ته څوک دي څوک نه دي خو لیکن دوره پوهېږم چې کوهاټ بچي دي دې غړې خدمت کړی دو هر اعتبار سره حق اولې دو جوړېږي 150 کسانو اوس ایم ایس صاحب یې څېره دونه ماته لیکل راوړی ریټن ایم ان صاحب ته هغه هسپتال کې ولاړ د لغونې موږ سره رابطه کوي چې ډېره خبره ده او کنه اوچت نه سوال جواب راواله. سلامونه ستړي مشئ او په خیر راغلی. مصطفی بنگش دې محل موجود یم کوهاټ ډي ایچ کیو هډ کوارټر هسپتال کې اور شاه محمود لاله سره موجود ده او د نوجوانانو یو سټرایک سٹارټ او شاه محمود نه تاسو کو نن چې کوم سټرایک سٹارټ کو دې باره کې لګ اپډیټ راکړه چې ولا دا مسله روانه و. دا ویډ کې چې کوم هسپتال کې لګیا دي ولنټیر لګیا دي تقریبا 4 سال نه لګیا دي او 4 سال نه دو په بیډونه صفه کوا وډونه صفه کوا هر څه دی لالچ کې لګیا دي چې یاره ویکینسی راشي تاسو به برتی کو. شاه صاحب 4 سال نه دو لګیا دي د تنخواه ملوي دا 4 سال پرې هیڅ نه ویته ملوي هیڅ نه ملوي فری اف کاست لګیا فری اف کاست ملو لګیا او لالچ کې دا و چې هسپتال کې به ویکینسی راځي دې کې به تاسو مو اخلو. اچھا بل مې سم سره کړیو اوس ا ویکینسی راغلي 42-43 ویکینسی دي. اچھا او دا چې 7 کسان دي اوس دارا بدقسمتي بو دي دوی چې دا چې 7 کسانو کې تاسو لکه 42 کسانو کې چې 7 نشو کړی ډېر دی افسوس خبره ده. اوس پته ولګی دا چې د ما ام اس اف 20 ګریډ ده او هغه خپل بچی کلاس 4 کې کوي اوس خبر شوم. اچھا ام اس اف بچی مطلب برتی کیږي نور ځوانان ام اس اف بچی برتی کیږي دینه اوس خبر شوم. ام اس اف بچی برتی کیږي دا غریبان نه کیږي دا ویلې آیا د ام اس بچی په سر جنډې ویلاړې دي د ام اس بچی چې ته بلې دنیا نه راغلی ده د افسوس خبره ده. ام اس اف بیا دغځي کې مې دینه زړه خپه شي چې اچھا شاه صاحب تاسو ام اس اف سره ملاقات وشولو هغه ریسپانس او ام اس اف ریسپانس هغه چې کوم سټایل سره ریسپانس او هغه داسې ریسپانس چې هغه هیڅ قدر هیڅ مزه هیڅ سیستم نه ویلې چې هغه چې زنه څنګه ام پی ګان وکړي آیا د هسپتال صرف د ام پی ګانو د ام اس اف به ته چشته ناسي کتاوی سره دا ډیل شوی چې په دې ورسې ما پرېږدو ما لرې کوو تاسو چې څه یایو مانم بیا خو ته دې ورسې حقدار یم نه. شاه صاحب خلک دا تنقید لري چې دا سیټونه کوم سیاسي چارواکي دغه خرڅ کړي دي کې حقیقت شته خرڅولو نه خو خبر نه خو کدو په دوره ټینګ ویلاړ وي او دا ځوانان نه کوي مې بي چې بیا مو شک رخصیام شي چې کېدای شي څه پکې شوي وي خو لکه مو ته علم نشته یا خو چې یو سړی حق وي هغه ته حق نه ورکوي او ته هغه حق هغه ولا اګنور کې او ته نور راوالې نو خو لازمي خبره ده بیا خو شک او شبهات رخصه کیږي. الیکشن ټایم کې بلاشه خلک ولاړو اوس اپوزیشن له صرف ته د اواز چې ته اپوزیشن نور مت نشي کته بس مو خو کوهاټ کې ګوره به انتها تنظیمونه به انتها سیستم جوړ دا څوک څرنګه اواز څرنګه مزره ګیلا په دیو کې چې آیا تاسو ویلې تکړه خلک ګوره کوهاټ کې ډېر تکړه خلک دي تاسو د کوهاټ حقوقو باندې ویلې نه راوځو ویلې خبره نه کوو دا د دوه مشمانو یو دو ماشومانو اواز نه ده دا د پورا کوهاټ اواز ده چې دا نن د سره زیاته کیږي په سبب بل سره کیږي سبب بل سره کیږي دې وجه نه مو دا ګیلا لرو د خپل عوام نام لرو چې آیا تاسو ویری نه راځيږي کومه پرې بدا و دا کومه پرې بتا سو دا خوبونه کو او دا بس صرف په فیسبوک ته ناسو صرف په سوشل میډیا لګیاو عملی کردار ده. شاه صاحب وخت راکونی یو جهان مننه امید دا ستم چې تاسو چغه فریاد درد سیاسي چارواکي او چې کوم واقداري خلک دغه باوري او دا کوم حقدار ته حق ده ان شاء الله ملي. ته مهرباني ام پی ګانو ته یو ریکوست بیا کو سوال کو چې ګوره تاسو دا ویډ کې راوړو ام داو کو شپېګو کسان بوي نور تاسو خپل کو تاسو څوک نه مني کې ابم چا بچي مونږ خو واړو چې یاره چام رزق روان شي تاسو عام وکړو او دام وخت راکونی یو جهان مننه اخر کې پاکستان زنده باد. جزاک الله.